کله ده او د دې فضیلت سره او په شپه باندې کم عبادت پکار دی او په ورځ باندې کم عبادت پکار دی او کومه داسې خاص دعا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو دا دعا بار بار وایئ. دا داسې یو دعا ده کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نفل کول دا دعا بار بار ویله نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها دا دعا واورېدله نو عایشې رضی الله تعالی عنها دا دعا ویله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به وفرمایل یا رسول الله دا نن په تاسو په سجده کې کومه دعا ویله؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل ای عایشې جبریل علیه الصلاة والسلام راغلی او راته وویل چې دا دعا دا په نفلو کې او په سجده کې بار بار وایه الله رب العزت په تا ته مغفرت وکړي. نو دا شپه کله ده؟ دا شپه په پاکستان کې ګل په ورځ باندې ده، یعنې د ګل ورځ دا د روژې دپاره ده او د اتوار په ماښام باندې دا وخت شروع کېږي. کله چې اتوار ماښام شروع شي نو دا وخت به شروع شي او دا شپه بیا را برکتونو شپه ده او سبا د ګل ورځ ده. نو دې ورځ باندې روژه نیول دا مستحب دي، دا اولاد دي او ډېر زیات فضایل دي. او په شپه کې د ماښام لمونځ نه وروسته الله رب العزت د خپل شان موافق اولی اسمان ته راکوزیږي. رب العزت درې قسمه اعلان کوي. الله رب العزت فرمایي څوک داسې شته چې زما نه مغفرت وغواړي چې زه ته مغفرت وکړمه، څوک داسې شته چې رزق یې تنګ او زما نه رزق وغواړي چې زه له رزق ورکړمه، او څوک داسې شته چې مصیبتونه پرې راغلي مصایب پرې راځي داسې څوک شته چې زما نه مغفرت وغواړي چې زه ته مغفرت وکړم دا رزق یې پراخه کړم او مصایب ترې لرې کړم. دا د دغه شپې رحمت دی، دا د دغه شپې فضیلت دی چې الله رب العزت په اولی اسمان ته د خپل شان موافق د ماښام لمونځ په وخت کې راکوزیږي او دا د سحر د نور د راختو پورې کله چې سحر راوخیږي دا د هغه وخته پورې الله رب العزت اعلانونه کوي د الله رب العزت رحمت په دې خلکو باندې ورېږي څوک چې څه غواړي الله رب العزت یې ورکوي. اوس دعا کومه دعا ده چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په نفلو کې غوښتله او په سجده کې زه تاسو ته وایم او لاندې لیکلیم ده دا تاسو په خپله مې زده کوئ په نفلو کې ووایئ، خو په نفلو کې نشئ ویلی نو دعا به یې زده کړئ او دعا وروسته د نفل چې کله وکړئ نو د هغې نه وروسته وایئ انتهایي فضایلې دي. دعا دا نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا دعا تاسو زده کوئ، کو نه زده کېږي ته دا ترجمه ده یا الله زه ستا نه معافي غواړم، یا الله زه ستا رضا غواړم، یا الله واعوذ بک منک، یا الله زه ستا څخه پناه غواړم، یا الله رب العزت ته ډېر اعلی ذات یې. او یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دا وفرمایل دا پسې تاسو مخ ته خامخا ووایئ چې یا الله زه ستا ثنا نشم بیانولی، څرنګه چې ته ثنا ته په خپله باندې بیانې نو دا په خپله باندې مو وایئ، دغرنګې نورو ته هم ورسوئ، په خپله باندې نفل هم وکئ، دا دعا هم څه ووایئ په سجده کې خو نشئ ویلی نو دا بیا د ترجمې را د نفلو نه وروسته بیا دا تاسو وایئ. ټول ته یو شان ثواب الله رب العزت ورکوي خو دا شپه نه مس نشي. د ګل شپه ده او د ګل ورځ باندې روژه نیول دا مستحب دي اولادي.